الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزتمندو مشرانو محترمو عزیزانو یو صحابی دے او دا غلم دے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی یوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم د منبر په اولنی پړوی قدم کې خودو نبی علیہ السلام او فرمایل آمین بے بدویم پړوی قدم کې خودو بے نبی علیہ السلام وی آمین بے بدریم پړوی قدم کې خودو بے نبی علیہ السلام وی آمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي الله نبی موږ تاسو نن داسې یو عمل ولیدو چې مخکې م چرته نه دی لیدلی یعنې معنی دا چې ناشنا عمله مو وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل دی وقت کې حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغلی و چې کله ما په اولنی پړوی قدم کې خودو نبی علیہ السلام وفرمایل هلاک دي شي هغه انسان چې باغې باندې د رمضان میاشت راشي باوجود د دې مغفرت ونشي نو ما وی آمین او زما عزتمندو په تمامو فرشتو کې د ټولو نه اعلی او اشرف د لوی مقام والا فرشتہ هغه جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او په تمام پیغمبرانو کې د ټولو نه اعلی پیغمبر د ټولو نه چوت مقام والا لوی مرتبه والا پیغمبر هغه زمونږ تاسو خوږ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو زما عزت مندو چې فرشتہ اعلی ده پیغمبرم اعلی ده فرشتہ لوی مقام والا
پیغمبر هم ډېر لوی مقام والا. نو یو طرف ته د فرشتي بددعایي چې د فرشتو باره کې راځي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. فرشتي د الله پاک پټه نافرمانی نه کوي. او بل طرف ته حضور صلی الله علیه وسلم اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک ډېر لوی مقام ورکړو، ډېر لوی اعلی مقام ته الله ورکړو. ځکه زمای د پندو فرمایي چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو ذکر راغی نو قرآن د هغې تذکره کړې ده ما زاغ البصر وما طغى. کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تندي مبارک ذکر راغلی نو قرآن فرمایي عبس وتولى. کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سینې مبارک ذکر راغلی قرآن فرمایي الم نشرح لك صدرك. کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د غاښونو مبارک ذکر راغلی نو قرآن فرمایي یاسین. کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق ذکر راغلی نو قرآن فرمایي وانک لعلى خلق عظیم. چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حوض ذکر راغلی دی نو قرآن فرمایي انا اعطیناک الکوثر. چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شهر ذکر راغلی نو قرآن فرمایي لا اقسم بهذا البلد. چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رحم ذکر راغلی قرآن فرمایي رحماء بینهم. او چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رحمت ذکر راغلی نو قرآن فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نو زمائی د پندو یو طرف ته دغه اعلی فرشتہ او بل طرف ته اعلی پیغمبر. نو د فرشتي خیره کول او به پی د پیغمبر امین ویل د چا د پاره د هر هغه انسان د پاره چې د هغې باندې د رمضان مبارک دا ښایسته ښکلې او د نیکو میاشت راشي او باوجود د دې مغفرت ونشي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې باندې امین وي. نو زما یې د پندو هغه داسې پیغمبر دی که نه هغه چرته خپل امت ته خیرې نه کوي، چرته خپل امت ته خیرې نه کوي. په سخته موقع باندې کومه سخته موقع وه چې کله غزوه احدو د اسلام دویم د کافر خلاف مقابله او دویم جهاد و. په دغه موقع باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام هم شهیدان شو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک هم زخمی شو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک پکې مات شو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک چې کوم دی پای کې د اوسپنې دنده شولې. یعنې ډېر تکلیف حضور صلی الله علیه وسلم ته میلاو شو. یو طرف ته د صحابه کرام په وینو باندې لهو لهان شو، د نبی علیه السلام صحابه چې کوم دوستانو ایمان والو، او بل طرف ته د دواړو جهادو سردار حضور صلی الله علیه وسلم په خپله تکلیف ورته ورسېدو. اوس په دغه موقع باندې په دغه سخته موقع باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک نه وینه روانه وه. نو ما یو بورۍ وسوځوله او هغه مې راواغېستل او د هغې هغه دوړه مې راواغېستل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک مې ولګول د دې دپاره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک دا کومه وینه روانه ده دا ودرېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما نبی علیه السلام ته وي چې الله نبی دې قوم ته خیرې وکړه، دې خو تاسو له ډېر تکلیف درکو. وایي ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل ای علي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ای علي دې قوم ته دې الله هدایت وکړي دا نه پوهېږي، دې قوم ته دې الله هدایت وکړي دا نه پوهېږي. که دو زما شان پیژانېدو ماله تکلیف نه وی راکلی،
دو زما مقام پیژاندل مال به تکلیف نه راکولې په دې دومره سختو حالاتو کې چې یو طرف ته شهیدان پراته دي او داسې شهیدان د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید چې داغه جسم ټوکړې ټوکړې شو، داغه جسم د یو بل نه جدا شو او زمای د بندو لولو صحابه کرام پای کې شهیدان شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلم دغه حال دی، لیکن په دغه سخت موقع باندې په دغه سخت حال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیری نه دی کړی او بل طرف ته د طائف په موقع باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته لاړو، خلکو له دعوت ورکو، خلکو اون منلا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزارش شروع کړي. په دغه موقع باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه ښایسته او ښکلي جسم نه هغه وینه روانه شوې ده، لیکن په دغه ټیم کې فرشته راځي ورته وایي د الله نبي که ته غواړې نو ستا دغه خلک چې تاله تکلیف درکو مونږ به دا دوه غرونه د دې دوه غرونو په منځ کې یو ځای کو چخني چخني به کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي نه، بلکې د هغې باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا وکړله. نو زما د پندو هغه پیغمبر هغه چرته خپل امت ته خیرې نه دی کړي، چرته خپل امت ته خیرې نه دی کړي، خپل امت لپاره دعاګانې غواړي، لیکن په دې موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان په میاشت کې نبی علیہ السلام په دغه خیرو باندې آمین وی. نو د آمین څه معنی ده؟ د آمین معنی ده د الله دا دعا قبول کړي، الله دا دعا قبول کړي. نو زما د پندو ولی خیرې وته کېږي؟ ساده مثال به تاسو ته درکړم. یو سړی سعودي عرب ته لاړو او د دې ښه کاروبار هر څه ورته مهیا دي او د دې په کاروبار کې دې ته اویا چوندنواله د 200 چوندو پورې دې ته فایده ده، یعنی معنی د دې کاروبار ډېر په ښه طریقه باندې چلیږي او دا سړی هلته لاړ شي او دې د خپل کاروبار نه کوي او د خپله فایده باندې دې نه پوهېږي او خپل ټیم او خپل وخت ضایع کوي. نو زما یې د پندو هر کس به وایي چې دا بېوقوفه دی، کېدای شي دا پلار ورته خیرې موږ چې تباه او برباد شي، تا کور پرېښودی دی، تا ته په اویا چونده باندې نه په میلاویږي او ته به هم هلته ناست یو ګټه ګوټه نه کوې. نو زما یې د پندو مقصد هم دقه دی چې په دې ټولو میاشتو کې یو طرف ته ثواب او د دې میاشتې د یو عمل د یو نیکۍ بل طرف ته ثواب. په دې کې د قرآن مجید د ختم څومره ثواب دی، په دې کې چې د یوه کرته وي سبحان الله د هغې څومره ثواب دی، پای کې د معمولي غوندې صدقه چاله ورکړل د هغې څومره ثواب دی، نفل دې پکې وکړل نفل الله پاک په فرضو باندې بدلوي، فرض الله رب العالمین په اویا فرضو باندې بدلوي. فتحت ابواب السما الله پاک د اسمان دروازې د رحمت کولاوي کړي دي، فتحت ابواب الجنه الله پاک د جنت دروازې کولاوي کړي دي، فتحت ابواب الرحمه الله رب العالمین د رحمت دروازې کولاوي کړي دي، الله جل شانه چې کوم دی د جهنم دروازې بندي کړي دي، الله جل شانه غټ غټ شیطانان چې کوم دی هغه قید کړي دي. نو اے انسانه به بدقسمت انسانه چې دا دومره موقع تعالی الله درکړله او په دې موقع کې ته الله یاد نه کړې، په دې موقع کې ته دومره فرصت ته میلاو نشي چې باقي ذکر و تلاوت وکې، عبادت وکې، تلاوت وکې، صدقې وکې ورکې، هر عمل دی الله پاک قبلې په شوا روز کې د رب العالمین یو دعا قبلې جنت ته چې کوم دی روزانه ښایسته کولی شي، فرشتې رب العالمین ستا دپاره رالېږي ستا په دعا باندې آمین وایي. نو په داسې موقع کې چې ستا مغفرت ونه شي نو په کومه موقع کې به کېږي؟ په داسې موقع کې ستا مغفرت ونه شي نو په کومه موقع کې به ستا مغفرت کېږي؟ نو ځکه وی آمین الله دا دعا قبوله کړي. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دویمه پړوۍ باندې قدم کېښودو نو بیا یې وفرمایل جبریل علیه الصلاۃ والسلام هلاک دي شي هغه انسان چې د هغه مخې ته ستا نوم واخیستلی شي او په تا باندې درود ونه وایي، ستاسو نوم واخیستلی شي او په تاسو باندې درود شریف ونه وایي. نو نبی علیه السلام وی آمین. نو زما عزتمندو د درود شریف ډېر برکات دي، ډېر زیات برکات دي د درود شریف. ګوره کم سړی چې درود شریف پابندۍ سره وایي که نه یاد ساته چېرته به هم رب العالمین د دې په کور کې د رزق کمۍ نه راولي. کم سړی چې درود شریف په پابندۍ سره وایي زما د پندو دې کس ته به د حضور صلی الله علیه وسلم په خوب کې الله پاک زیارت نصیب کوي. کم سړی چې درود شریف چې کوم د کثرت سره وایي د دې په رزق کې او په مال کې به رب العالمین برکت اچوي. من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرة، چا چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام یوه کرته درود شریف وي
الله تبارک وتعالی په دې خپل بنده باندې لس رحمتونه به الله نازلوي، لس درجې چې کوم دی الله پاک په جنت کې بلندوي، لس ګناهونه رب العالمین معاف کوي. او زما د پندو درود شریف دومره لوی عمل دی، درود شریفو دومره لوی عمل دی. زما د پندو ګوره د آموز دی، دا مونږ او تاسو کو خو الله یې نه کوي. زکات مونږ او تاسو ورکو خو الله یې نه ورکوي. حج مونږ او تاسو کو خو الله حج نه کوي. جهاد مونږ او تاسو کو خو الله یې نه کوي. روزه مونږ او تاسو نیسو خو الله یې نه نیسي. اوس زما د پندو دا ولې ځکه الله خالق دی، مونږ مخلوق یو. الله معبود دی، مونږ به عبادت کوو، مونږ به د الله عبادت کوو. الله پاک عبادت ته ضرورت نشته. الله پاک الله په خپل الله د ټول دنیا نظام پیدا کړي، موت به عبادت کوو. کاغه مز دی، کاغه ذکر دی، کاغه روجي دی، کاغه تلاوت دی، کاغه صدقې ورکول دی، کاغه زکات ورکول دی، موت به کوو. خو الله پاک ته ضرورت نشته، الله یې نه کوي. لیکن یو عمل داسې دی چې هغه الله یې کوي، د الله فرشتې مې کوي، انسانان هم کوي. او هغه څه دي؟ هغه په حضور صلی الله علیه وسلم باندې سلام او درود لېږل دي. کله چې عالم بیان کوي دا آیات وایي که نه، ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله او د الله ملائک یصلون علی النبی، په نبی علیہ السلام باندې درود او سلام لېږي. نو زما د پندو درود شریف که الله ته خوښ نه وی، نو ما ته روزانه 15 وخته مونځ کوو، په هر مانځه کې درود شریف وایو، په هر مانځه کې درود شریف وایو. په جنازه کې ما ته چې کوم دی درود شریف وایو. عالم چې بیان شروع کوي به درود شریف وایي، چې دعا ختم شي به بیا وایي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. بیا په نبی علیہ السلام باندې سلام لېږي. نو زما د پندو چې مونږ او تاسو درود شریف وایو. درود شریف کم از کم روزانه چې کوم دی سحر کې مثال کړه ته درود شریف وایي، ماښام کې مثال کړه ته درود شریف وایي. ښه پابندۍ سره وایي، پابندۍ سره. نو زما د پندو د درود شریف ډېر زیات برکات دي. نو جبریل علیه السلام فرمایل هلاک دي شي هغه انسان چې د هغه مخې ته ستا نوم مبارک واخیستلی شي او په تا باندې درود ونه وایي. نو نبی علیه السلام فرمایل آمین. نو زما د پندو مونږ او تاسو چې کله د نبی علیه السلام نوم اخیستلی کېدو، نو مونږ او تاسو وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. او زما د پندو د دې درود شریف په ځای تاسو ته یو واقعه بیان کوم چې په دې درود شریف باندې زما د پندو یو معشوم دی، معشوم. او د دې درود شریفو د دې په وجه باندې رب العالمین دې معشوم ته کوم مقام ورکړی و. په مدینه منوره کې یو ځل د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف یو میټینګ راجمع شو. چې کله دا میټینګ راجمع شو، دا صرف او صرف د نبی علیه السلام په مخالفت کې راجمع شو. دا میټینګ شروع دی. نو د نبی علیه السلام نوم بیا اخیستو، محمد دا نوم بیا اخیستو. نو په دې ځای کې یو ماشوم ناست دی. نو چې کله بیا محمد نوم وی، نو دې ماشوم به وی صلی الله علیه وسلم. چې کله به بیا د محمد نوم واخیستلی شو، دې ماشوم به بیا وی صلی الله علیه وسلم. دا خلک حیران دي چې دې ځای کې خو مسلمان هم نه دی ناسو، دا څوک دی چې په نبی علیه السلام باندې درود وایي. نو چې معلومات یې کول نو هغه ماشوم هلته ناست و، هغه یې راپاسه وایي دې خوا راشه. دا ماشوم یتیم ماشوم و، یتیم ماشوم و. دا ماشوم یې راوستو. چې کله راوستو ورته ویې وایي ته دا صلی الله علیه وسلم ولې وی؟ نو دې ورته جواب کې وایي چې ما ته حالانکې دې ماشوم ایمان نه دی راوړی، ماشوم مسلمان نه دی، خو دا ماشوم ورته وایي چې کله د محمد دا نوم واخیستلی شي، نو ما ته په دې صلی الله علیه وسلم کې یو مزه او خوند میلاویږي. الله اکبر. نو خلکو لا تره ته وی دا ماشوم دې پوهه کا دا دې څه کوي؟ نو تره راوغوښتو، ورته وی بچیه دا مه وایه. دې به وی نه زه به دا ویم، ما ته په دې کې یو مزه میلاویږي. نو دې تره ورته وی که ته خامخا دا عمل کې، نو زه به دې د کور نه وباسم، د کور نه به دې وشړم. دی وی زه کور پرېښودلو ته هم تیار یم، هر څه ته تیار یم، خو زه به د نبی علیه السلام په نوم باندې صلی الله علیه وسلم ویم. نو دا ماشوم یې وشړو، ماشوم روان شو. چې کله ماشوم روان شو، دې تره پې آواز وکړو، وایي دا کم لباس چې تا اغوستی دی، دا لباس هم زما میراث دی، دا به هم درکې. دی وی ټیک ده زما عزتمندو،
دا واقع چې کوم عالم لیکلی دا هغه وایي زما د پوندو د جړا خبره ده، اسمانم جاړو ځمکم جاړي. یو ماشوم ته وګوره، د ماشوم محبت ته وګوره. ماشوم په محبت کې دومره حد ته رسېدلی دی چې د خپل کپړې وباسلو ته هم تیار شو. ماشوم په محبت کې دې حد ته رسېدلی دی چې یو مور یې پرېښودل روان شو. ماشوم په محبت کې دې حد ته رسېدلی دی چې خپله علاقه پرېښودل او روان شو. نو دې د خپلې کپړې درکولې مور ولا خپل لباس ورکو، خپلې کپړې ولا ورکړي چې دې خپل شرمګاه په دې کې پټه کړي، خپل ځان په دې کې پټ کړي. دا ماشوم لاړو تلو او د شپې چې کوم دی مسجد نبوي ته ورسېدو. نو د مسجد نبوي په دروازه کې کېناستو. چې کله په دروازه کې کېناستلو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به مسجد نبوي ته وختي راتلو. صرف په دې وجه به وختي راتلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مانځه ته راځي، داسې نه چې په لاره کې یا د مسجد نبوي سره څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ورنه کړي. نو ځکه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وختي راتلو. نو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نو دا ماشوم ناسو د مسجد نبوي په دروازه کې ناسو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته من انت سوکې دې ماشوم ته وی انا عبد العزى، ز عبد العزى ما وجد چا سره دې کار دی، څه مسله ده؟ وای زه خپل خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کوم. لږ ساعت پس چې کوم دی د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم راغی. دا ماشوم دقل تناسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته من انت سوکې دې ماشوم ته انا عبد العزى ز عبد العزى ما. نبی علیہ السلام ته پته ورګه چې ماشوم دی خو مسلمان نه دی، ځکه عبد العزى معنی د عزا بنده، دغه چې کوم بوتانو دغه په نوم باندې لکه مونږ وایو عبد الله د الله بنده، عبد الرحمن د رحمان بنده، داسې به هغو نومونه کېښودل. عبد الشمس د بنده د انور، عبد العزى د عزا بنده، د هغې معنی دا راتله. دا ماشوم یې ځان سره دنده کو. دې ماشوم نه نبی علیه السلام تپوس کوي په دې شپه کې ولې راغلی، څه چل شوی دی؟ نو دی ورته وایي د الله نبي ستا خلاف یو میټینګ شروع، نو چې کله به ستا نوم اخیستلی کېدو نو ما به ستا په نوم سره سره به وی صلی الله علیه وسلم. د دغې نوم په وجه باندې زه د کور نه ووتلم، زما پلاره مفات شوی دی. د دغې نوم په وجه باندې زه خپل تره د میراث نه محرومه کړلم. نبی علیه السلام چې دا خبرې واورېدلې نو اول یې ورته وی بچیا اول در دا نوم بدلو بخا، نوم دله بدلو. نوم یې ته کېښودو عبدالله، نوم یې ته کېښودو عبدالله. عبدالله معنا د الله بنده. فرمای الله رب العالمین ته وایي دوه نومونه په مخ ته ځمکه باندې الله ته خوښ دي، الله ته خوښ دي. عبدالله، عبدالرحمن د الله ته خوښ نومونه دي. اول یې نوم بدل کو. چې نوم یې بدل کو نو بیا نبی علیه السلام وویل چې لاړ شئ زما هغه چوغه وله راوړئ. هغه ماشوم چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه چوغه واغوستله. خوش قسمته دی که نه؟ یو طرف ته نوم هم نبی علیه السلام کېښودو، ځکه د مایې د پوندو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې چا نه نوم کېږدي نو په خپله افسوس خبره ده. یو صحابي دی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو لشکر کې روان دی، نو یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام ساز و سامان صحابو ته وایي چې دا ویسئ. یو صحابي دا خپل املا کته کلي وه، نو څه سامان یې په املا کېښودو په ولي باندې، بیا نورم کېښودو، بیا نورم کېښودو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ته خو سم سفینه یې. سفینه عربی ژبه کې ویل کېږي کشتۍ ته، سمه کشتۍ یې راکول ده. نو د مایې د پوندو هغه صحابي پې چې کوم دی نو بیا هغه صحابي په سفینه نوم باندې مشهور شو. هغه صحابي ته بیا سفینه نوم ولې کېدو او هغه وایي زه په د سفینه په نوم باندې خوشحالېږم چې ما ته څوک دا نوم وایي. بل طرف ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د هغه خپل نوم خدا نه و، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې دا نوم خو دی ابو هریره ای پیشو والا. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه نوم څومره مشهور شو، هغه نوم باندې به حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په دغه نوم باندې به خوشحالېدو. نو د دې ماشوم نه نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم کېښودو. نو د مایې د پوندو مسلمان هم شو دا ماشوم. څه موقع کې چې کوم دی د جهاد موقع راله، چې کله د جهاد موقع راله دا ماشوم نبی علیه السلام ته وایي جهاد ته ځمه. نبی علیه السلام ته ګوره ته خو ماشومې ته مزه، لیکن دې ماشوم ډېر زیات اصرار وکړو. مقصد یې دا و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې په تورو کې تاویږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام دې تکلیف وررسي او زه دې په کور کې هم دا د دې ماشوم جذبه وه، ښه د ماشوم جذبه. نبی علیه الصلاۃ والسلام وله اجازت ورکړو. نو چې کله وله اجازت ورکړو دی لاړو میدان جهاد ته. دې ماشوم له تبه راله، ډېره تیزه تبه وله راله.
یو صحابي د نبی علیه السلام پسې راغی وی الله نبی هغه ماشوم له خو تبه راغلی ده نو چې کله نبی علیه الصلوة والسلام راغی ویې کتو نو تبه ډېره زیاته تیزه تبه وه ډېره تیزه تبه وه حتی تر دې پورې زما د نبی علیه الصلوة والسلام په خپل لاس مبارک باندې د دې ماشوم دا سر کېښودو حتی تر دې پورې چې د نبی علیه الصلوة والسلام په غېږ کې دا ماشوم وفات شو نو زما یې د پندو جنازه به نبی علیه الصلوة والسلام وکړله نوم تم نبی علیه السلام کېښودو د نبی علیه الصلوة والسلام چوغې م واخیستله د نبی علیه الصلوة والسلام په غېږ کې د سام وختل صرف او صرف په دې نوم باندې چې د نبی علیه السلام نوم به اخیستلی کېدو دې ماشوم به وي صلی الله علیه وسلم په دغې وجه باندې ماشوم ته الله پاک دغه مقام ورکړو نو زما یې د پندو مونږ او تاسو درود شریف وایو کثرت سره درود شریف وایو ډېرې زیاتې فایدې د علماو لیکلي د درود شریف ډېرې زیاتې فایدې دي زما یې د پندو ټیم درته میلاو شو کېنه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما ټیم درته میلاو شو د مانځه درود شریف وایا زما یې د پندو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مشکل ده ته اوږد نشي ویلی تسبیح راواله وایه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا وایا نو زما یې د پندو کثرت سره مونږ او تاسو درود شریف وایو نو جبریل علیه الصلوة والسلام خیرې وکړې هلاک دي شي هغه انسان چې باغې باندې چې ستاسو نوم مبارک واخیستلی شي او په تاسو باندې درود شریف ونه وایي نبی علیه السلام وی آمین الله دا دعا قبوله کړي دریم جبریل علیه السلام خیرې وکړې هلاک دي شي هغه انسان چې د هغه مور او پلار دواړه یا یو بوډاوالي ته ورسي او دې د خپل مور او پلار د دواړو یا د یو دومره خدمت ونه کړي چې ځان به جنت ته ورسوي نو دا انسان د هلاک شي نبی علیه السلام وی آمین نو زما یې د پندو یوه خبره یاد ساتئ قرآن مجید چې مونږ او تاسو مطالعه کو کنه او قرآن مجید باندې مونږ او تاسو لږ نظر وکړو په دې 15مه سپاره کې رب العالمین فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله تبارک وتعالى د خپل ذات بارکه وی چې زما د وحده لا شریک منل الله وی ما به یو منی زمانه ما سوا به د بل چا عبادت نه کوي په دې الله فیصله کړي وقضى ربک په دې د رب فیصله ده الله تعبدوا الا اياه اے خلکو تاسو به عبادت نه کوئ ما سوا زما ده د دې نه پس نه الله پاک موږ یاد کړي دي د دې نه پس نه رب العالمین زکات یاد کړي دي د دې نه پس نه رب العالمین حج یاد کړي دي د دې نه پس نه رب العالمین ذکر یاد کړي دي یو چیز الله نه یاد کړي د دې نه پس رب العالمین د دې خبره فیصله کړي دا وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره نیکی کوي د مور او پلار سره نیکی کوي معنا الله پاک د دې خبره فیصله کړي دا چې زما عبادت کوي او زمانه پس د مور او پلار سره احسان کوي زما عزت مند حضور صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی وته وی الله ربي عزت د چا سره حسن سلوک وکما بهترین حسن سلوک د چا سره وکم نبی علیہ السلام ته مور سره دی وکا به ثم من د دینه پس د چا سره وکم وې د مور سره دی وکا ثم من د دینه پس د چا سره وکم وې د مور سره دی وکا به ثم من د دینه پس د چا سره خسلوک وکم وې د پلار سره دی وکا وې ثم من د دینه پس د چا سره خسلوک وکم د گاونډیو د رشتہ دار سره خسلوک وکم یعنی درې کرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور یاد کړلا چې د دې سره خسلوک کوا زما د پدو په دې صحابو کې یو صحابي د داغنوم د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د ادب په وجه باندې هغه مور ته الله اسلام ور نصیب کړي څنګه ور نصیب کړي دي د دې مور ایمان نه راوړي مسلمان شوی نه و نو چې کله به حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی چې استه به دې دواړو جګړه وا جګړه پیدا و چې تا به استه پراکاو په دې کوڅو کې به پراکاو چې تا ول ایمان نه وړي دیو تا ول خپل دین درې خو دی د بل دین دی اختیار کړي دي بس دې مور بچ کم دې پراکاو نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی د مور قدر پیژاندو او بیا ابو هريره هغه ته الله مقام ور کړو نو دې به مور به ډیر سوي خو دې به تسنوي په لارو کوڅو کې به پورا کو خو دې به تسنوي یو ځله پراکو نو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مکه روان دی او د مور پسې شاته روان ده دوانه منډي وਹੀ نو چې ګوري مخې ته د دوانو جانو سردار ولا مخې لورغه محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نبی علیہ السلام ته ابو هريره څه چللې منډه وਹੀ وی الله نبی بس کنه زما دې مور ته دعا وکړه
زما دې ورته د هدایت دعا وکړه. روزانه کور ته راځم او دغه روزانه منډه راکوي، روزانه چې کوم دغه خبر راته کوي. نبی علیہ السلام لاسونه پورته کړل، الله د ابو هريره ورته هدایت نصیب کړي، خدای پاک د ابو هريره ورته ایمان نصیب کړي. زما ته پوند هغه دعا وا چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وایي زه کور ته رادن نشم نو د اوبو شلقه جوړاوه، د اوبو شلقه جوړاوه، معنا دا چې مور مې غسل کوو، وایي چې مور مې راووت نو الله رب العالمین مې چې کوم د مور مسلمان کړله. وایي دا صرف او صرف د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په ادب باندې الله مسلمان کړله. کچری ابو هريره وایي په دغه ټیم کې جامور مسلمان نه و او دی په دې ټیم کې د مور بیا ادبي کړي وي نو د ته ایمان نه وي ملاو شوی، خو دغه ایمان په ادب په وجه باندې رب العالمین دغه مور ته ایمان ور نصیب کو. زمای د پندو بل د ابراهیم علیه السلام پلار چې کوم دغه مسلمان نو، خوشپاړسمه سپاره راواله پښپاړسمه سپاره کې ابراهیم علیه السلام چې پلار له دعوت ورکړي نو په کوم ادب او احترام سره دعوت ورکړي، بیا ادبي نه کوي. اگر چې پلار دی، اگر چې مسلمان نه دی، خو د پلار ته په کم انداز کې دعوت ورکړي. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا ابت لا تعبد الشیطان. یا ابت سمانا عربی کې اے زما ابا جانا، اے زما ابا جانا، اے زما پلارا، اے زما ابا جانا، یعنی مانا انتہائی ادب و احترام سره چې کوم دی نو هغه پلار ته وایي یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے زما ابا جانا، اے زما پلارا، نو ډېر په ادب سره. نو په دې کې ما او تا ته تعلیم دی چې ستا پلار او مور اگر چې غیر مسلم دي، اگر چې هغه مسلمانان نه دي، لیکن باوجود د دې د هغې ته په ادب او احترام سره چې کوم دی دعوت ورکوه. نو زما یې د پنو علماو لیکلي دي چې ستا پلار دی پلار او هغه غیر مسلمه دی او هغه ځي د الله عبادت نه کوي، د غیر الله عبادت کوي او ګرجې ته ځي، نو وایي په شا یې وړمه، په شا مې وړه، ځکه چې دا ګناه کې تعاون دی، په شا یې وړمه، خو چې کله عبادت وکړو نو په شا باندې راوړه، وړې ما خو چې کله عبادت وکړو نو په شا یې راوړه. ګوره دا د اسلام څومره ښکلي تعلیمات دي، اسلام او دین، قرآن او حدیث څومره ښکلي تعلیمات دي چې اسلام کافر ته عزت ورکوي، اگر چې کافر دی لیکن په شریعت کې مور او پلار دي، ته مسلمان یې هغه غیر مسلم دی، خو شریعت تا ته وایي چې ادب بیا کې، بیا ادبي بیا نه کې. نو زما عزتمندو دا د مور او پلار. دریم زما عزتمندو عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه یو عالم تیر شوی دی، شافعی المسلک والا عالم دی، امام شافعی سے په مسلک باندې دی. دی وایي یو ځل مې د مور د خپو ته کېناستلم او د مور چابي مې شور وکړه. و یو حدیث راته مخې ته راغی چې الله پاک د مور او پلار د قدمونو لاندې جنت ښودی دی، ان الجنت تحت اقدام الامهات. وایي ما وی چې راشه نن په دې حدیث باندې په ظاهر عمل وکړه. نو دی خو عالم و، وایي نور به یې سم ونه کړله او دا خپله ږیره مې راواخیستله او زما د دې مور په دې خپو باندې لږه دوړه وه، وایي د مور د خپو دا دوړه مې لږه صفا کړله. وایي چې کله مې دا عمل وکړو نو سبا یا بل سبا باندې یو شاګرد راته وی استاد خوب کې مې لیدلی او په ډېر ښایسته او ښکلي حالات کې مې خوب کې لیدلی. وایي ما ورته وی چې څنګه دې لیدلی ما؟ وایي ما ته وی چې په یو شین باغ کې را روانې او ستا د ږیرې نه د مشکو د عنبرو غوندې ښایسته پړقا خیجي. نو دی خو په خپله عالم و، نو خوب تعبیر یې په خپله وباسو. ای وایي دا شین باغ چې خوب کې لیدل نه دي دا علامه د جنت ته، انشاءالله ماله به د مور په وجه باندې رب العالمین الله جنت راکوي، الله رب العالمین به ماله د مور د خدمت په وجه جنت راکوي. او زما د ږیرې نه چې د مشکو د عنبرو دا کومه ښایسته او ښکلې پړقا ختل، وایي زما یې د الله په ذات قسم دا زما د مور د خپو هغه دوړه وه. زما یې د پندو ګوره ډېر لوی نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی. الله فرمایي اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قرآن فرمایي که خبره ته سیوا وکړه نو اف وتم مه کوه. ګوره په اف وتم تکلیف مه ورکوه. او یاد ساتئ زما یې د پندو نن په معاشره کې وګورئ، نن په معاشره کې الله دې کمې پیسې معاف کړي. اولنۍ غلطي خو زه پلارانو ته کوم، اولنۍ غلطي زه پلارانو ته کوم چې د بچو تربیت نشته، چې پلار را پاسي او خپل بیبي ته کنځلې کوي، په دې سره د خپل بچي تربیت یې غلط. دغه بچی به را پاسي او دغه خپل مور ته بیا کنځلې کوي. دا پلار دا سوچ نه کوي چې یاره زه دا کنځلې کوم دی خپل کور والا ته کنځلې کوم، زما دا بچی زما دا کنځلې اوري، سبا به زما دا بچی کنځلمار نه جوړېږي. دا خو زما د خپل بچی مکمل غلط ذهن جوړ کو، دا خو خپل بچی ما تباہ و برباد کو.
زما دا بچی خو به ما ته ګوري چې زه کوم کار کوم زما بچی به په دقه طرف باندې ځي نو چې زه کنځلې کوم نو زما بچی به کنځلې نه کوي. په کور کې د کنځلو ماحول شروع شو، بچی په کنځلو شروع وکړله. بیا پلار راځي مولوي صاحب ته، مولوي صاحب دې بچي ته مې دعا وکړه چې خدای پاک په هدایت کې کنځلې راته کوي. نو دا پلار ته ولا ویل غواړي دا مولوي صاحب دې ورته ووایي چې پلاره تم کنځلې مه کوه. ته دې پلار خپل بچي ته وایي خره بېوقوفه زناور ورته وایي نو بچي ښایسته نوم ورته ولې نه وایي؟ ای بچیا ای زویا ښایسته نوم ورته وایه. ستا د بد اخلاقۍ په وجه باندې بچی هم بد اخلاقه شو. نو زمونږ په کور کې عام معاشرې خبره کوم، په کور کې د بچو سره زمونږ سلوک څه نشته، حسن سلوک ورسره ښکلی نشته. بچو ته غلطه خبره، بچو ته په وران نیت باندې خبره، په دې سره د بچي چېرته تربیت کېږي؟ دا سره بچی ښه خرابېږي. ښکلي اخلاق مونږ تشکیل کړي وو، مونږ له یو کس روټۍ وکړه روټۍ. نو چې کوم شیز به کم شو نو بچی ته میرا پیارا بیٹا هغه سیز راوړه پانی لاو، میرا پیارا بیٹا کانا لاو. زه حیران شوم دې خبرې ته چې دا پلار دې بچي ته څومره ښکلې خبره کوي. ای زما خوږ بچیا، ای زما ښایسته بچیا، ورشه روټۍ راوړه. بچی به زر تابعدار پاسېدو. نو چې ته ورته وایې خره اوبه راوړه نه به څه وایي تا ته؟ نو زما یې د پوندو هغه به تا ته بد نه ګوري، ستا بد اخلاقي به نه کوي، ستا د بد اخلاقۍ په وجه باندې هغه دې بد اخلاقه کو. خپل اخلاق صحیح کا او د بچو غیبت لارو کوڅو کې مه کوه. لاره کې ناس یو دی یو بچی یا دی زما دا بچی بدبخته دی، بل ته ناس زما دا بچی بدبخته دی. مه کوه، الله تعالی نعمت درکړې غیبت یې مه کوه. زما یې د پوندو فرمایي بدقسمت انسان هغه دی چې هغه د خپل اهل و عیال غیبت کوي. د دې غیبت مه کوه. د دې معلومه دا شو چې د خپل بچو ذلت خلکو ته مخې ته کوي. نو زما یې د پوندو شیخ حسن جان صاحب وی نور الله مرقدو و یو ځل په لار باندې روان وم، یو پلار لګېدلی دی، یو بچی پلار یې راچولی دی، پلار یې راچولی دی. ما چې خدای پاکه دا څه حالات دی، پلار یې راچولی دی. وایي چې ما ورته لاندې وکتل، وایي ما ته یو خبر را یاده شول. وایي دا کوم پلار چې یې راچولی و، وایي په دقه ځای کې شیخ حسن جان صاحب په الله مې دې قسمي په دقه ځای کې وایي دا کوم پلار چې راچولی و دې پلار چې کوم دی خپل پلار راچولی و. وایي ته الله وباسله په دقه ځای کې راچولی وایي. وایي ما ته هغه خبر را یاده شو چې دې بېوقوفه خپل پلار هم راچولی و. نو چې چا په دې دنیا کې د پلار بې ادبي وکړله، په الله مې دې قسم دقه اولاد به رالګي د دې بې ادبي به کوي. او دا وښودله شو دنیا کې الله خلکو ته وښودله. چا چې د مور بې ادبي کړې ده الله رب العالمین چې کوم دی داسې اولاد ته الله پیدا کړي چې بې ادبي کوي. مه کوه، د مور او پلار ادب کوه، احترام یې کوه، عزت وله ورکوه. قرآن فرمایي اوف ته مه وایه. او چې کم سړی دا وایي چې زما مور او پلار مړه دي، په دنیا کې خو ما د هغو داسې ادب نه دی کړی، زمانه کمزوري شوي ده، اوس د دې مور او پلار ادب څنګه وکړم؟ دا خو د دنیا نه تللی دي. نو علماو لیکلي د هغې ادب دا دی چې په هفته کې ورته روزانه قبر ته ځه، په هفته کې ورته چېرته ځه؟ قبر ته ځه او دعاګانې ورته کوه. الله زما د دې پلار مغفرت وکړي، خدایه د دې پلار په ما ډېر احسانات ما د دې قدر نه دی کړی، دعاګانې ورته کوه. نو زما یې د پوندو دام د دې پلار ادب دی، دام د دې مور ادب دی. چا د چا نه تپوس وکړو هلکه وایي ستا دوستان ډېر دي که د پلار دوستان دې ډېر دي؟ وایي زما دوستان ډېر دي. وایي ولې؟ وایي څه مې خپل دوستان دي، څه مې د پلار دوستان دي. د پلار مې دونه دوستان نه و. فرمایي وایي بدقسمت انسان هغه دی چې هغه د پلار دوست پرېږدي. دا بدقسمت انسان دی، دا خودغرض انسان دی چې دې د پلار قسمت انسان دا دی چې دې د پلار دوستانه پرې نه ښودله. د دې پلار چې په کوم ځای کې دوست و دې د هغې قدر کوي، په دې وجه کوي چې دا زما د پلار دوست و، دا زما د پلار سره ناسته پاسته د دې شوي ده. د هغې قدر کول، عزت یې کول، دا د خوش قسمت انسان علامت دی. نو زما یې د پوندو زموږ خو چې د پلار دوست راغی بیا دې پټېږو چې خدای به دې باندې به چیس توس کړي، ډوډۍ به پیسو که خوري. دا سوچ ته نه کوي چې دې ستا پلار سره څومره یارانه وه، څومره دوستانه یې ورسره وه. نو زما یې د پوندو دا دې وجه باندې یو مولا شفیع علي تنویر رحمت الله علیه واقع لیکلي ده مختصر غوندې کې. یو پلار یو بچی چې کوم دی راواغ، یو بچي ته وایي بچیا مخامخ کارغه ناست و، وایي بچی داسې شی دی، دې بچي ورته وایي کارغه دی. بیا ورته وایي بقس یې ورته وایي بچی داسې شی دی، وایي کارغه دی. بیا ورته وایي بچی داسې شی دی، نو هغه بچي ورته وایي بابا شمکورې. ما ورته وایي پرې وایي چې کارغه دی. بیا بیا هم ته بار بار خبره کوي، وایي بچیه ښیي نه مه چې کارغه دی، ښه پوهېږم په دې خبره باندې، خو زما بچی یو ځل ته ماشوم وي، ما په دې غیږه کې راغیستی وي، په دې غیږه کې، او تا ما ته دا خبر وکړه بابا داسې شی دی، ما به وایي کارغه دی. نو ستا شونډې به چې کوم دی ما ښکل کړې. بیا به ته وایي بابا څه شی دی، نو بیا به مې ښکل کړې، ما به ته وایي کارغه دی. بیا به ته وایي بابا څه شی دی، بیا به مې ښکل کړې، ما به وایي کارغه دی. نو زما یې د پوندو
نن چې ما تا نه د دریو خبرو تپوس وکړو څلورمه خبره شروع شو نو تا ما ته شمکور وي. نو زما د پوند یو پلار دی په کټ کې ناست دی، د بچي سره پس خبره باندې ورانه راغی دا بچی بدبخت را پاسېدو، د پلار دا مټې ووالو ډېر په زور سره یې ووالو. نو دا پلار خو نور څه ونه کړله خو د بچي پسې را پاسېدو. نو چې کله را پاسېدو د پلار سره یو سپی عادت و، د پلار څخه به ګرځېدو، د کټ لاندې ملاسو، د هغه سپي د خپې د پاسې خپله خپه کېښودو. نو سپي ته ډېر تکلیف میلاو شو، هغه سپی د دې کټ نه تاو شو او بیا د دې پلار چې کوم دی نو قدم د دې خپل مالک چې کوم د هغې قدمونو ته کېناستو. نو هغه پلار بچي ته وی بچیا زه د نور اسم نشم ویلی، خو تا نه زما دا سپی ښه دی، تا زما مټ ووالو او ما د سپي په خپه باندې خپه کېښودل، تکلیف مو ورکو، بیا باوجود چې کوم دی زما خپو ته واپس راغی. نو تا نه زما دا سپی ستا نه ښه نه دی. زما یې د پوندو دې وجه باندې په معاشره کې چې کوم سړی وایي چې الله پاک زما اولاد دینداره کي، الله پاک ماله پراخه مال کي، الله پاک زما زندگی ښایسته کي، نو دې د مور او پلار ادب او احترام کوي. د مور او پلار انتهایی ادب او احترام دی کوي، د هغې بې عزتي دې نه کوي، د هغې پسې خبرې دې نه کوي، ادب او احترام دې کوي. انشاءالله رب العالمین به دا انسان کامیاب ساتي. نو زما یې د پوندو دغه درې خیرې جبریل امین کړې وې. یو هغه انسان چې په هغې باندې رمضان میاشت راشي د هغې مغفرت ونه شي، نبی علیه السلام وي آمین. دویمه خیرې چې کله د نبی علیه السلام نوم واخیستلی شي او ستاسو نوم واخیستلی شي، په تاسو باندې درود شریف ونویلی شي، نبی علیه السلام وي آمین. او درېیمه هغه خیره چې کله د یو سړي مور او پلار دواړه د بوډاوالي په حالات کې یا په دواړو کې یو دی د خپل مور او پلار د دې دواړو کې یا د یو داسې خدمت ونه کړي چې ځان پې جنت ته ونه رسوي، نو جبریل امین دا خیرې وکړو، نبی علیه السلام په دې باندې آمین وي. الله تبارک وتعالی زما د پوند په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. باقي د سرسایه مسله ده، نو سرسایه چې کوم د څومره څه زما یې د پوندو په دې کې علما ویلي 120 نه واله 130 140 150 پورې یو سړي وس کېږي زیات هم ورکولی شي. خو زما یې د پوندو عام سطح باندې چې کومه خبره ده یا عام سطح باندې چې کوم د سرسایه څومره ریټ دی هغه 140 روپۍ دی، 140 روپۍ دی. نو دا سرسایه د ما یې د پوندو سړی د وس نه ورکولی شي او دا په چا باندې کېږي، په چا باندې چې کوم د زکات کېږي په هغې باندې سرسایه کېږي. په دې کې د علماو نه تپوس کوو. باقي عام طور باندې زموږ معاشره کې دا یو خبره ده چې به د جومات مولا له به چې کوم دی سرسایه ورکوي، نو کېدای شي د جومات د مولا وس کېږي، د هغه د ماښام د روټۍ وس کېږي، د سهار هم د وس کېږي، او په دې کلي کې داسې غریبانان چې هغه د روټۍ وس نه کېږي، ماښام د روټۍ وس نه کېږي. نو زما خو د خپل طرف نه اعلان عام اعلان دی چې زما خخ کولی د روټۍ وس کېږي، ښه مې طاقت کېږي الحمدلله، نه د کپړې نه د پیزار کمیشت دی، نه د خوراک کمیشت دی. په الله مې د قسم په منبر باندې ناسم، د الله په کور کې ناسم، زه دومره خوشحالېږم چې د یو غریب سره تعاون وشي ما څه ونه شي، په دې ډېر زیات خوشحالېږم. زما یې د پوند الله ډېر غیرتي ذات دی. زما یې د پوند داسې کلي کې داسې کسان شته چې د هغې د بل ټیم د روټۍ وس نه کېږي، غریباران دي. او یو خبره یاد ساتئ، دا خبره لږ قابل غور سره واورئ. مونږ او تاسو دا زکات او دا سرسایه چېرته بار کس له ورکوو، نو کوشش داسې کوو چې په کلي کې ورکوو، په کلي کې ورکوو. ځکه زما یې د پوندو تا ته پته چې زما په ګاونډ کې یو سړی دی او هغه ته کپړې نشته، د هغه بچي چې کوم دی تکلیف دی ورته، هغه ته د خوراک تکلیف دی، او زه د دې ځای کې نه شیز راوړم، زما یې د پوندو هغه کراچۍ تېرېږم. نو د هغې ښه خبره دا ده که زکات دی که سرسایه ده، په کلي کې ګوره، په کلي کې څومره غریباران دي، څومره محتاج دي، په تا باندې هغو زیات حق دی، پتا باندې هغو زیات حق دی، هغو له راواله او به یې هغې له ورکه او هغه ته ووایه دا سرسایه چې کوم دی زمونږ قبوله کړه. نو زما یې د پوندو سرسایه ورکوو. اوس په تاسو وایئ چې د دې سرسایه مقصد څه دی، په دې بوزه کې ولې سرسایه نه ورکوو چې په روزه کې څه سرسایه ورکوو. زما یې د پوندو یاد ساتئ، دا یوه خبره ساده جواب د هغې دا دی، ای دا روژه مونږ ونیول ومنیول که نه، د دې روژې د نیولو طاقت چا راکړو؟ الله را چا راکو؟ الله راکو. ډېر خلک غریباران دي چې روژې نه دي نیولي، بیماران دي، د دې طاقت موږ چا راکو؟ الله راکو. اوس زما یې د پوندو دا پیسې چې موږ ورکوو نو دا په دې وجه ورکوو چې الله ستا شکر ادا کوو، الله ستا شکر ادا کوو چې رب تا موږ ته د روژې چې کوم دی توفیق راکو، نو په دې باندې رب العالمین ستا شکر چې کوم دی موږ ادا کوو. زما یې د پوندو په وخت باندې خپله سرسایه ورکوو. ډېر غریباران دي چې خپل بچو ته به اختر له کپړې یالي، جامې به ورته الي. زما یې د پوندو کور کې به د رزق کمی، نو ښه خبره دا ده چې د نن نه سرسایه شروع کړو، د نن نه، او په دې غریبارانو باندې چې کوم دی تقسیم وکړو. دومره سرسایه هم نه ورکوو چې د هغې تو الله دې معاف کړي یوان دی چې کوم دی هغې پې هم نه کېږي، دومره ورکوو چې څه نه څه د هغه کار کې وشي. 1000 روپۍ مثال طور کې 3000 روپۍ دي، نو خیر ده که یو سړی 1000 روپۍ یو له ورکړي، 1000 روپۍ بل له ورکړي، 1000 روپۍ بل له ورکړي، غریب له ورکړي، چې د هر غریب چې کوم دی باقي د دې حصه وشي. ځکه زما یې د پوندو که په دې ټیم کې یو غریب تا ته لاس پورته کړل، دعا یې درته وکړل، بس زما یې د پوندو دنیا هم ستا شو، آخرت هم ستا شو. نو 140 روپۍ زما یې د پوندو سرسایه ده چې موږ او تاسو په وخت باندې چې کوم دی غریبانو ته دا سرسایه ورسوو. الله رب العالمین دې عمل کړو توفیق راکړي.
الله ګناونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناونه معاف کړي، سم یې سم الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، الله زموږ زندگی عملي جوړ کړي، عمل کې اخلاص پیدا کړي، د روزي چا کوم څومره اعمال وشو الله په خپل دربار یې کې قبول او منظور کړي، زموږ په دې کې څومره کمی شوی الله موږ ته معاف کړي، الله موږ ته معاف کړي، الله د رحم معامله وکړي، الله د کرم معامله وکړي، الله د عافیت معامله وکړي، الله د درگذري معامله وکړي، چا په کور کې څومره تکالیف الله تکالیف ختم کړي، چا کور کې بیمار نه الله صحت کامله عاجله مستمره او تور کې په اخر وخت د افاق او عظیمه کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد